الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. المادة ورسكتكم ناظرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما بنن بدي باندې ترسي او بدي باندې خبره وي چې یاره هر یو کار چې کاغه نیکه وي خو هغه د الله رب العالمین د رضا دپاره کول پکار دي، ځکه چې الله رب العالمین موږ د خپل بندګۍ دپاره پیدا کړي، دنیا ته رالیږلي یو. پکار چې موږ هر یو کار د الله رب العالمین دپاره وکړو، د الله تعالی بندګي وکړو. د دې پورې یو حدیث بیانومه. جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت باندې به ډېر یو ناشنا احادیث دی، پکار چې دغه حدیثو په خپله م واورو، د نورو مخکو ملګرو سره څه کو دا شیر کړو. په دې کې زموږ استاد دپاره ډېره فایده ده. حدیث کې دا راځي، جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت باندې به داسې عملنامې چې هغې باندې به مهر والی شوی، لکه څنګه چې موږ په دنیا کې ګورو که نو یو شي چاله راوړلی شي نو په هغې باندې مهر والی شوی، نو مطلب دا دی چې دا مکمل بند دی، چا پکې ګوتې نه وي والی. په ورځ د قیامت باندې به داسې عملنامې چې په هغې باندې به مهر والی شوی او دا به پیش کړی شي او د بنده مخې ته به راوړلی شي. او بعضې به داسې عملنامې وي د بندګانو چې الله رب العالمین به د فرشتو ته وفرمایي چې دا بنده دا جهنم ته راکوئ. فرشتې به الله رب العالمین ته وفرمایي الله رب العالمینه دا ولې جهنم ته راکاږو، د دې چې دا کوم اعمال دي په دې کې خو داسې څه بدیانې نشته، دا خو ټول نیک اعمال دي. الله رب العالمین ته وفرمایي چې بالکل نیک اعمال دي ولیکن زما د رضا لپاره نه دي کړ. نو څومره دا خطرناکه خبره ده. او په یو حدیث کې دا هم راځي چې فرشتې دا وفرمایي چې الله رب العالمینه موږ چې څه لیکلي دي نو او څه دي دا دي، دا کوم عملونه چې دي دا څه دي، دا نیک دي او په دې کې داسې څه بد او بد اعمال نشته بلکې نیک اعمال دي. نو الله تعالی به ورته وفرمایي فرشتو چې فرشتو ستاسو خبره ټیک ده، بالکل تاسو رښتیا خبره کړله، خو لیکن دا یې زما دپاره نه دي کړل بلکې دا یې د نورو خلکو دپاره څه دي دا کړل. نو د دې حدیث نه موږ ته دا خبر راووتله چې یاره زموږ یو عمل چې دی نو هغه مخکې پاکي د الله تعالی رضا سره شاملول پکار دي. نو پکار چې دا ویډیو په دې باندې په خپله معمول وکړو، د نورو ملګرو سره کو دا موږ شیر کړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.